څېړونکي د عمران خان د ووټ د لارې په نرمیا د وینې د لارې د تباکن انقلاب خبره حکومت او اسټابلیشمنټ ته نیغ په نیغه ګواښ ګڼي او وایي چې دا د پاکستان د پر خطرناک معلومیږي. عمران خان دغه خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. د عمران خان د ټویټ په جواب کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د غیر ملکي فنډونو فتنې د انقلاب نه بلکې د خوني مارچ اعتراف کړی دی. د ووټ په ځای د ټوپک د لارې د وینې تویولو د انقلاب راوستو ثبوت ورکړی دی. څېړونکي مرتضی سولنګي وایي چې د عمران خان دغه ټویټ یو سیاسي ګواښ دی او دا اشاره بازي ده او د اسټابلیشمنټ ته ویل غواړي چې زما سره خبره وکړي او دا مسله خواره کړي. ګینې زه به داسې حالات جوړ کړم چې ستاسو په قابو کې به نه وي. انارکي ګډوډي. څېړونکي خبریال فرزانه وایي چې د عمران خان ټویټ حیرانونکی دی او ښکاره اشاره یې کړې ده چې مقتدره قوتونه او حکومت ته د انتخاباتو اعلان وکړي. ګینې خلک دومره په قهر دي چې تاوان خوم کیدی شي، وینه تویېدی شي او مرګ جوړ کیدی شي. سولنګي وایي چې عمران خان د دې لنګ مارچ د لارې یو هدف دا ترلاسه کول غواړي چې د اسټابلیشمنټ د لارې په حکومت فشار واچوي چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې څومره زر کیدی شي. اوس یې د فوج مشر ټاکنه هدف نه ښکاري ځکه هغه ته معلومه شوې ده چې په دغه لړ کې څه نه چلیږي بل دا چې په ځان د کیسونو ختمولو غوښتنه کوي. فرزان علي وایي چې عمران خان د لامارچ د لارې بیا ځان په واک کې راوستل غواړي او هغه چې په ضمني انتخاباتو کې کمې نتیجې ولیدي نو د هغه مقصد دی چې هغه به بیا په واضح اکثریت په حکومت کې راشي. فرزان علي وایي چې عمران خان په خپل ویناګانو کې د دې ویلو کوشش کوي چې په سیاست کې د اسټابلیشمنټ کردار ختم ښکاره خبره ده خو بل لوري ته د بندو دروازو شاته ورسره خبرې خوم کوي نو دا د عمران خان دوه مخي پالیسي څرګندوي او دا عمل چې کوم روان دی دا د پاکستان د جمهوریت د پاره ډېر خطرناک معلومیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په 28 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي او وایي چې په 4 نومبر به اسلام آباد ته رسي او وایي چې یوازینۍ غوښتنه یې د انتخاباتو اعلان دی. حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کېږي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400